امتی د محمد رسول الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم. رسول الله فرمایي چې په جهنم کې ما یو ښځه ولیدله چې هغه حسد کوونکې ښځه وه. ورأيت امرأة على صورة القلب والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها والملائكة يضربون رأسها بمقام من النار. وی ما یو ښځه وکتله چې هغې شکل د سپي و او اور به د خولې طرف نه ننواته او د رستو د میتیازو غټو میتیازو ځینه به واته او فرشتو په سر باندې په اور په سټکو باندې وهله. پوښتنه ترې وکړه چې یا رسول الله دا څوک وه؟ نو دی رسول الله وفرمیله چې فإنها كانت منانة حساده. وی دا ښځه داسې ښځه وه چې چا سره به احسان کاوه نو احسان به پور اړاو ورته یاداو به چې ته خو د ما په ټیکلو ستره شوې یې، موږ تا ته داسې کوو. دا خبره ښه نه وي. احسان وکئ نو هغه یې روئ ور یادوي ما چې ما موږ خو داسې دوی سره کړي او داسې کړي. او حسد کوونکې وه. حسد دې ته وایي چې چا ته الله نعمت ورکړی وي ته سوځې چې دا یې ولې ورکړی ده او الله دې دا چې کوم دا نعمت دې واخلي. یو عجیبه خوب واقعه ده. وایي چې یو سړی و هغه خپله لور ډېر په ناز و نخرۍ سره په ناز و نعمت سره پاللی و، ستره کړی و. او ده دا وکتل چې وی ما لور ډېره ښکلې ده او عقلمنده ده. نو هغه سړي خپلې لور ته دا دنیاوي تعلیم ورکړ. لیکن افسوس خبره دا ده چې دی بې پردې وه. الله شان ته وګوره چې په ځوانۍ کې هغه بچی مړه شوه. هغه پلار یې خوب ولیده چې هغې بچی په سر باندې ویښتان نه و، بس صرف کوپړه یې وه او دواړه شونډې داسې لګېدلې لکه چا کټ کړې وي او دا غاښونه یې ښکاره کېدل. لاسونه خپې هم زخمي وي. چې کله دې پلار خپله لور په دې حالت کې وکتله پوښتنه یې وکړه چې لورې دا څه دي؟ دی ورته وویله وایي چې اباجان چې کله زه دلته راغلم فرښتو ما ته وویله چې ته بربند سر ګرځېدلی په دنیا کې تا ته د دې سزا میلاویږي. نو ما سر یې غټ که او ما له سر نه یو ویښته وباسه. ما ته ډېر تکلیف رسېده چې زه ښودلی نه شم. بیا یې فرښتې وویله چې تا اودس هم ټیک نه و، تا په دې خپلو شونډو باندې څه لګول؟ دا شونډو باندې داسې رنګ لګول چې هغه چمړه لري نو دې سره بیا اودس نه کېږي، یاد وساتئ. نو هغې لرې کولو دپاره وایي ما ول دا پورته شونډې راوکاږله او د ما غاښونو پورې پوره چې څوره دا غوښه وه هغه یې وباسله. دغه رنګې لاندې والا شونډې هم وڅکوله. بیا ویله تا غسل هم صحیح نه و ځکه چې تا نوکانو باندې کوم شی لګاوه نو هغه نوکان نه لمدېدو. یو عام نکرزي وي که نه رنګ وي دا نه، یو هغه چې هغه جسم لري نو هغه چې کله کلک شي نو هغه نوکان بیا نه لمدېږي نو دې سره غسل نه کېږي. نو هغه پالش یې چې لرې کاوه نو ما هغه ټول نوکان ورسره ووتل او ما ته ډېر زیات تکلیف ورسېده په دې حالت کې. نو پکار دا ده چې موږ خپلو بچیو ته دین اسلام تعلیم ورکړو او پردې کې وساتو، تقوا او پرهیزګاري زندگی وروښیو چې په خپل زندگی کې د خپل رب هغه راضي کړي او خپل آخرت ښکلی کړي. نن هم وخت شته څوک که ډېر ګناهګار وي
نن هم توبې دروازه کولاو ده. الله تعالی دې مونږه دروغ او غیبت او حسد ټول ګناهونو نه بچ کی او ټول ګناهونه دې الله ته معاف کړي. نن معامله مونږ په لاس کې ده چې مونږ په خپل لاس سره خپل آخرت جوړ کو او چې کله دا ظاهري سترګې بند شي نو دا معامله به مونږ لاس نه وځي. کنن مونږ خپل آخرت نه کو جوړ نو قیامت پر ورځ خیمانی نه سوا بل شی به مونږ په لاس کې نه وي. الله رب العزت نه دعا ده چې مونږ ته د خپل آخرت خپلوانه توفیق ورنصیب